بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو د ریاضي د سبق نن دریم سبق دی. څویم سبق دی؟ دریم سبق دی. دوه سبقه خو موږ تاسو وویل، په دوه سبقانو باندې به موږ تاسو سر خلاص کړی وي، خو نن زموږ ستاسو دریم سبق دی. په دریم سبق به سر خلاصوو. یو واره د شا سبقانو خلاصه را دوراوو، د هغه بعد مخ تفسیر روانېږو، دریم سبق پسې وایو. په اول سبق باندې به موږ تاسو سر داسې خلاص کړو چې ګوره په هغه سبق کې موږ تاسو دا وویله، موږ ګوره د 0 سے ونسې تر 9 پورې اعداد موږ وویل. 0 بیا د هغه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا خبره مو وکړه. بیا په هغه کې دا وویله موږ تر 9 پورې اعداد موږ ورسوو. په دې کې موږ د 0 نوم ولې واخیستی، نو خو د 1 څخه سټارټ شو، بیا چې شي دی بیا تر 9 پورې، بیا تر لا تعداد پورې اعداد. دا د 0 نوم موږ ولې واخیستی؟ د 0 نوم موږ په دې وجه واخیستی چې د 0 څخه هم یو عدد جوړېږي، د 0 څخه هم چې شي دی یو عدد جوړېږي. په هغه کې مثال د یو خبرې ما یو سوال درکوي، ما ګوره نمبر لیکو، موږ وایي 0333 دا نمبر موږ لیکو. اوس دا نمبر موږ ولیکئ، په دې نمبر باندې موږ سر خلاص و چې 0 په اول ابتدا کې شته، 0 په اول ابتدا کې څه شته؟ نو په 0 باندې به موږ سر خلاصېږي، د 0 شکله به موږ پېژنو چې 0 څه ده. بله خبره موږ دا وکړله، موږ ولګوره چې د هغه بعد د 9 بعد چې کوم اعداد موږ لیکو، بیا موږ وایو چې 1 0 10 په هغه کښته کلاسو کې موږ دا ویل 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 دا موږ تر 9 99 پورې موږ دا خبره کوله. لیکن نن موږ راځو په دې خبره باندې سر خلاصوو چې دا 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تر 99 پورې دا موږ به څنګه لیکو، په څنګه انداز به لیکو. د دې یو اسانه مثال ما درکوي. ما وګوره تر 9 پورې اعداد ستاسو د ټولو زده دي، د هغه بعد چې 10 شروع شو تر 1 9 19 یعنې تر 2 0 20 څخه مخکې زه به چې شي لګوم، خالي به په چپ اړخ کې به 1 لګوم، په راسته اړخ کې به د 0 سے ونسې تر 9 پورې به اعداد لیکم. که 15 و 5 به لیکم، که 16 و 6 به لیکم، که 17 و 7 به لیکم، که 18 و 8 به لیکم، که 19 و 9 به لیکم. چې 20 ته کوم وخت واوښتلم بیا به 2 په اول واره کې لیکم، په چپ اړخ کې د هغه بعد به د 0 سے راورسې تر 9 پورې به اعداد لیکم، تر کومه ځایه پورې؟ تر 2 9 29 پورې. بیا د هغه بعد چې کوم وخت 3 0 30 ته ورسېدلم بیا به اوله واره 3 لیکم، تر کومه ځایه پورې؟ تر 4 0 40 یعنې مخکې به ختموم، 3 به ختموم، بیا به د هغه بعد 0 را سټارټ کړم تر چې شي پورې؟ تر 3 9 39 پورې، تر 3 9 39 پورې. د هغه رقم به ترتیب رواني تر 9 9 99 پورې، تر 9 9 99. دا خو ستاسو د سبقه خلاصه شوله. نن راځم زه په دې خبره باندې سر خلاصوم چې په اردو باندې به زه څنګه لیکم، په اردو باندې به زه څنګه لیکم. په اردو باندې هم الفاظو ته ماته ضرورت دی، اکثره وخت الفاظ موږ غلط ولیکو، لیکن نن به زه راځم زه به دا الفاظ سره کم جوړوم. ګوره زه وایم 0 0 مې ووایي، اوله واره مې 0 خو په انګلیش باندې ده، 0 مې ووایي، صاد فا را دا به 3 سره په یوه دغه کې لیکم، صاد فا را 0 0 به لیکم. فا ده د لوړ ټیټي والا فا ورسره لګېږي، ښه په ذهن باندې ښه په سوچ فکر باندې. د هغه بعد 1 به څنګه لیکم؟ 1 به لیکم الف به وي، بیا به د هغه بعد یا د 2 نقطو والا او کاف به د یا سره ګډ وي، 1 به داسې لیکم. اوس نو سر په خلاصو ښه په تفصیل راته ګورئ. په 2 کې به څنګه لیکم؟ 2 به پیش به نه ورکوم و دال ته، دال واو، دال او واو دوه دانې به اعداد به ولیکم، دال واو به ولیکم، دا 2. د هغه بعد ښه په تسلي راته متوجه سئ، دا سبق چې تاسو زده کوئ ګډه مکمله اسباب مو زده دي. او تین به څنګه لیکم؟ تا د هغه بعد بیا یا به هم د تا سره ګډه کړم، د یا څه به لاندې 2 ټکي به ورکوم، سر په خلاصو ښه په تسلي راته متوجه سئ. بیا به نون د ټکي والا، غونه والا نه، نون غونه به نه وي، نون به د ټکي والا وي، تا یا نون تی، ښه په تسلي راته متوجه سئ. د هغه بعد 4 به څنګه لیکم؟ ګوره چې کوم په دې خبره باندې به ښه په تسلي باندې چا به وي، یعنې چا د 3 ټکو والا، د
د درو ټکو والا چا به وي د هغه بعده به الف د چا سره ګډ وي بیا به د هغه بعده را لیکم چار د هغه بعده پنج به څنګه لیکم پا به په الف باندې ولاړوم پا به په الف باندې یعنې د درو نقطو والا چې لاندې درې ټکي لري هغه پا به په الف باندې ولاړوم نون به د چا سره ګډوم پنج څنګه به کوم پنج به د هغه بعده به بیا چی څنګه لیکم په چی کې دوه قسمه چی لیکل کېږي یو چا ها چی چا ها چی یعنی د دوو چشمو والا چا ها دو چشمې دا به وي یا به چا ها بړیا بړیا کومه ده دا ته موږ بړیا وایو لیکن چا ها یا دا ته څه شي دی دا ته چی وایي سات څنګه لیکل کېږي سین الف سین به په الف باندې ولاړ کړو د هغه بعده به تا خالي ولیکو سات دا بله ها نسته ورسره چې دا دو چشمې هغه مطلب دا دی انډیوال سات معنی انډیوال که چیرې ها دې ورکړه هغه ته څه شي وایي انډیوال د هغه بعده بیا څه شي دی آټ به څنګه وي الف به په مد باندې ولاړوم الف به په چیش باندې ولاړوم په مد باندې به ولاړوم د هغه باندې ټا د ها سره به ګډوم ها یې دو چشمې به ورکوم ها به چی شروع کوم دو چشمې ورکوم د هغه بعده نو به څنګه کوم نون به د واو سره نون به د چیش سره د واو سره ګډوم نون به د واو سره ګډوم او دس به څنګه وي دال او سین به وي دال او سین دواړه به جلا جلا دا عادات ستاسو دپاره لازمي او ضروري عادات دي صفر څنګه دي صاد فا را دا درې سره پرې وځي او ایک څنګه دی الف دی یا د کاف سره ګډه ده یا د چا سره ګډه ده او بیا د هغه بعده دو دال او واو دواړه سره جلا دي تین کې تا او یا او نون دی تا یا نون تین د هغه بعده چار څنګه دی چا په الف باندې ولاړه ده را جلا چا په الف ولاړه ده را جلا د هغه بعده پنج چې دی پا په الف باندې ولاړه ده نون د چا سره دی نون د چی سره دی د هغه بعده بیا چې یا به چا ها لیکې په دو چشمې باندې یا به چا ها او یا به ورسره لیکې چې د هغه بعده سات څنګه دی سین د الف باندې ولاړ دی او بیا خالي تا لیکل کېږي که چیرې ما دا بله دو چشمې ها ورکړه بیا د چی شه ده بیا انډیوال بیا د چی سوه یعنې ستا سره ساتي در سره دی ساتي بیا د هغه بعده دا په دې کې املا هم ستاسو زده کېږي په دې کې څه زده کېږي املا به هم زده شوه د هغه بعده بیا څه شي دی آټ څنګه دی الف په چیش باندې په مد باندې ولاړ دی او تا د چیش سره ده ها د شابه زبردست ها د چشمې ده او نون د چیش سره دی د واو سره دی نون به د واو سره ګډ لیکم نون به د چیش سره لیکم د واو سره ګډ لیکم د هغه بعده به څه شي دی دس به دال او سین به دال او چیش به لیکم سین به لیکم په دغه سبق کې چې تاسو سر خلاص کړئ په زندګي باندې هم تاسو راکړه شامل راسي دا هم په چیلنج درته وایم تر 100 پورې پر کوو په 10 ورځې کې چې پوره دې کوي بیا راسه ما درته وویل چې په کوم ځای کې تاسو ته کوم عادات درکول کېږي ورسې بیا ستاسو ګډه مکمله ساتي سر به خلاص وو انشاءالله الرحمن بیا به د 11 بل